بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف 48 نمبر درس سے مشق لا موږ لګیا یو فی الحال په مشق کې موږ له 15 صيغې راکړې وې چې د هر یوې صيغې څلور وانه ګردانونه وکړي. د یجتنبو، یکتبو، یعلمو، یسمعو د دې څلور وانه ګردانونه شوي دي. نن به انشاءالله موږ د یمنعو څلور وانه ګردانونه کوو. باس اثبات فعل مضارع معروف، باس نفي فعل مضارع معروف، باس اثبات فعل مضارع مجهول، باس نفي فعل مضارع مجهول. دا څلور ګردانونه دي. یمنع معنی د هغه یو سړی منع کوي یا به منع کی، یعنی اردو کی وہی وہ ایک مذکر غائب روکتا ہے یا روکے گا، یا منع کرتا ہے یا منع کرے گا. نو دواړه معنی کولی شي. نو یمنعو باس اثبات فعل مضارع معروف ته او مذکر غائب درې صيغې دي. یمنعو هغه یو مذکر هغه یو سړی منع کوي یا به منع کی. یمنعانی هغه دوانه سړي منع کوي یا به منع کی. یمنعون هغه ټول سړي منع کوي یا به منع کی. تمنعو هغه یوه ښځه منع کوي یا به منع کی. تمنعانی هغه دوانه ښځې منع کوي یا به منع کی. یمنعنا هغه ټولې ښځې منع کوي یا به منع کی. تمنعو ته منع کې سړي ته اشاره کوي. تمنعو ته منع کې یا به منع کی. تمنعانی دوو سړو ته اشاره کوي، تاسو منع کوئ یا به منع کوئ. تمنعونه تاسو ټول منع کوئ یا به منع کوئ، ډېرو سړو ته وایي. او څه مؤنث حاضر ته وایي تمنعینا ښځې ته اشاره کوي چې ته منع کې یا به منع کې. تمنعانی دوو ښځو ته اشاره کوي، تاسو دواړه منع کوئ یا به منع کوئ. تمنعنا ډېرو ښځو ته اشاره کوي، تاسو منع کوئ یا به منع کوئ. امنعو زه منع کوم یا به منع کم. نو دا امنعو مذکر به سړي به هم ځان لپاره امنعو وایي او ښځه به هم ځان لپاره امنعو وایي. او نمنعو مونږ دوه یا ټول منع کوو یا به منع کوو. مونږ دوه سړي یا ټول سړي منع کوو یا به منع کوو. او ښځې به هم دقه شانتې ځان لپاره دا نمنعو صیغه استعمالوي. باس نفي فعل مضارع مجهول ګورئ په اثبات کې کار شوی وي. یمنعو هغه یو سړی منع کوي یا به منع کي. او په نفي کې وایي لا یمنعو هغه یو سړی نه منع کوي یا به منع نه کي. ٹھیک شوه. لا یمنعو هغه یو سړی نه منع کوي یا به منع نه کي. لا یمنعانی هغه دواړه مذکر نه منع کوي یا به منع نه کي. لا یمنعونه هغه ټول مذکر نه منع کوي یا به منع نه کي. لا تمنعو هغه یو مؤنث نه منع کوي یا به منع نه کي. لا تمنعانی هغه دواړه مؤنث نه منع کوي یا به منع نه کي. لا یمنعنا هغه ټولې مؤنث نه منع کوي یا به منع نه کي. لا تمنعو اوس مذکر حاضر ته سړي ته اشاره کوي، وایي لا تمنعو ته نه منع کوي یا به منع نه کي. لا تمنعانی تاسو دواړه نه منع کوئ یا به منع نه کوئ. لا تمنعونا تاسو ټول نه منع کوئ یا به منع نه کوئ. لا اوس مؤنث ته ښځو ته اشاره کوي، یوې ښځې ته اشاره کوي. لا تمنعینا ته نه منع کوئ یا به منع نه کوئ. اوس دوو ته اشاره کوي، دوو ښځو ته. لا تمنعانی تاسو دواړه نه منع کوئ یا به منع نه کوئ. اوس ډېرو ښځو ته وایي لا تمنعنا تاسو ټولې نه منع کوئ یا منع نه کوئ. او اوس متکلم ته وایي لا امنعو، متکلم په خپله وایي لا امنعو زه نه منع کوم یا به منع نه کم. او لا نمنعو مونږ دوه یا ټول نه منع کوو یا به منع نه کوو. نو مذکر او مؤنثو دپاره دا د متکلم دواړه صیغې د دواړو دپاره دي. اوس وایي اوس باس اثبات فعل مضارع مجهول په دې کې فاعل معلوم و، کارکوونکی معلوم و، منع کولو والا معلوم و. او په دې باس اثبات فعل مضارع مجهول کې منع کولو والا معلوم نه دی. سړی منع کېږي خو چې څوک یې منع کوي هغه معلوم نه دی. یمنعو هغه یو سړی منع کېږي یا به منع کړی شي. هغه یو سړی منع کېږي منع کړی کېږي یا به منع کړی شي. یمنعانی نه یمنعو هغه یو سړی منع کړی کېږي یا به منع کړی شي. یمنعانی هغه دوانه سړي منع کړی کېږي یا به منع کړی شي. یمنعونه هغه ټول سړي منع کړی کېږي یا به منع کړی شي. تمنعو هغه یوه ښځه منع کړی کېږي یا به منع کړی شي، خو چې څوک یې منع کوي هغه معلوم نه دی. تمنعانی هغه دواړه ښځې منع کړی کېږي یا به منع کړی شي. یمنعنا هغه ټولې ښځې منع کړی کېږي یا به منع کړی شي، یعنی روکی جاتی ہے یا روکی جائے گی. ٹھیک شوه. اوس سړي ته مخامخ سړی ورته ناست دی. تمنعو ته منع کړی کېږي یا به منع کړی شي، خو چې څوک یې منع کوي هغه معلوم نه دی. تمنعانی تاسو دوانه منع کړی کېږئ یا به منع کړی شئ. تمنعونا تاسو ټول منع کړی کېږئ یا به منع کړی شئ. اوس مؤنث ته ښځې ته اشاره کوي. تمنعینا ته منع کړی کېږي یا به منع کړی شي.
دوو ته وایي تمنعانې تاسو دواړه ښځې منې کړی کېږئ یا به منې کړی شئ ډېرو ښځو ته وایي تمنعنا تاسو ټولې منې کړی کېږئ یا به منې کړی شئ امنعو زه منې کړی کېږم یا به منې کړی شم خو چې څوک مې منې کوي هغه معلوم نه دی خو زه منې کړی کېږم بس منې کړی شومه نمنعو مونږ دوه یا ټول منې کړی کېږو یا به منې کړی شو نو دې کې وګوره منې کړی شوي دي او په باس نفي فعل مضارع مجهول کې به نه منې کړی کېږي لا یمنعو هغه یو سړی نه منې کړی کېږي یا به منې نه کړی شي لا یمنعاني هغه دواړه سړي نه منې کړی کېږي یا به منې نه کړی شي لا یمنعون هغه ټول سړي نه منې کړی کېږي یا به منې نه کړی شي لا تمنعو هغه یوه ښځه نه منې کړی کېږي یا به منې نه کړی شي لا تمنعانې هغه دواړه ښځې نه منې کړی کېږي یا به منې نه کړی شي لا یمنعنا هغه ټولې ښځې نه منې کړی کېږي یا به منې نه کړی شي اوس سړي ته وایي مخې ته سړی ورته حاضر ناست دی هغه ته وایي لا تمنعو ته نه منې کړی کېږي یا به منې نه کړی شي او دوو ته وایي دوو سړو ته لا تمنعانې تاسو دواړه نه منې کړی کېږئ یا به منې نه کړی شئ او ډېرو سړو ته وایي لا تمنعونه تاسو ټول نه منې کړی کېږئ یا به منې نه کړی شئ اوس مخامخ ورته ښځه ناسته وي هغې ته وایي لا تمنعینه ته نه منې کړی کېږي یا به منې نه کړی شي دوه ښځې هغې ته وایي لا تمنعانې تاسو دواړه نه منې کړی کېږئ یا به منې نه کړی شئ او ډېرو ته وایي لا تمنعنا دا تمنعنا دی ما یمنعنا لیکلی د حاضرو دپاره تمنعو دی او د غایبو دپاره یمنعو دی نو لا تمنعنا تاسو ټولې نه منې کړی کېږئ یا به منې نه کړی شئ لا امنعو زه نه منې کړی کېږم یا به منې نه کړی شم لا نمنعو مونږ دوه یا ټول نه منې کړی کېږو یا به منې نه کړی شو نو دا د متکلم دا واحد او د تصنیع جمع والا چې ده دا د ښځو دپاره هم ده او د سړو دپاره هم ده نو دا موږ سره د پنځه صیغې چې راکړې وې د دې پنځو صیغو ټول ګردانونه موږ سره پوره شو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام